خاص کوم خلکو د منشیات سنټرې روانې کړي دي، زه به یقین سره ویم چې دا د دې کار نه بلکې دا د ګورنمنټ کار و چې دې ظالمانو په مونږ باندې دغه آیس دغه سیس په مونږ باندې مسلط کو او ایون تر دې پورې چې سړي خو پرېږده هغې خو بار ګرځي زمونږ کورونو ته چې دې زنانه له هم همداسې زړه ورسولو. ډېر د افسوس خبره ده، دا د دې کار په کار خو بهرحال په دې هر یو څیز کې چې دی د ګورنمنټ ډېره غټه فایده وي. د دې نه مخکې تاسو ته پته ډي سي صاحب اربونه کروڑونه روپۍ په دې باندې په پېښور کې ووتې او د دې مخامخ چې دا کومه دا نوجوانان ناست وو د دې په سر باندې ووتې او لس زره روپۍ پرې ونه لګېدې خو کروڑونه روپۍ او اربونه روپۍ په دې باندې چې دی زموږ ډي سي صاحب اوښکې او خپلو کورونو ته یې یوړې. خو مولانا صاحب خبره چې کومو خلکو دا خلک دا سیز شروع کړی دی، ایون که هغه پولیس دی که ګورنمنټ دی یا په دې کې کم خلک ککړ دي او دغه سیز یې شروع کړی، نو الله تعالی دې په خپل قهر او په خپل عذاب باندې ووهي چې زموږ تر کورونو پورې دا رسوله. ځکه چې دا یو څیز یې راته دا شروع کړو چې زموږ په کور کې بس زه به دا ویم چې زموږ دشمن ته ضرورت نشته، زموږ خپل بچي خپلې خویندې خپلې میندې خپلې بجنګې دا مونږ ته دشمنان یې جوړ کړله، نو زه یم دشمن ته هم ضرورت نشته چې ځکه چې دا یو ډېر غټ ناسور دی. دې ته مې خبرې کولې دا یو داسې څیز دی چې دې خلکو سره ته په کچه ټېشن باندې خبرې هم قسم په خدای کا کولی شي، ځکه چې دا څیز کوم سړي یو ځل استعمال کو نو زه وایم دا ناممکنه ده چې دا کسان د دې نه منې شي ډېر زیات. ځکه چې ما ډېر وکتل مونږ داسې ډېر خلک په هسپتالونو کې هغه اډمټ کړل او کال پس مروغ کې دي خو هغه بیا په دې عذاب کې مبتلا شوي دي. نو زه به یونس بهی له یو مشوره ورکړم چې کله دا خلک د دې ځای نه فارغه شي نو د هغې نه مخکې د دې پیرنټس تاسو روغ غواړئ او هغې له دا مشوره ورکړئ چې د دې خپلو بچو غم وکړئ او دا چېرته بهر واستوئ، ګینې دا به کال پس دا غریبانان بیا په دې شیز کې، ځکه چې دا په دې باندې داسې یو چینجې لګیا شوی دی څنګه چې په دې لرګي باندې دا چینجې شروع شي که نه جي او هغه ختموي نو دغه شان په دې باندې دغه شان یو چینجې لګیا شوی دی او ورځ په ورځ یې ختموي او دغه کوي. بل زه دې نوجوانانو ته ویم چې الحمدلله مونږ پښتانه یو او په ټوله دنیا کې پښتنو ته ډېر غټ غیرتمند خلک ویلې کېږي. فاونډیشن محمد یونس خان خلیل ته او راغلي زما میلمانه د عارف خان شیرپو او طاهر صاحب د بادر کلي راغلي زموږ دا خویندې زما د علاقې درانه علما مولانا صاحب وسیع الله صاحب قادري او نذیر صاحب زه مولانا نذیر صاحب او ورسره زما د نور ملګري دوراني صاحب زمیر صاحب دا ټول ملګري راغلي ټول ته په جمع السلام علیکم. مونږ خو مولانا صاحب کمې خبرو کې نو موږ له دې پکار چې نور خبرې بیا موږ زیاتې وکړو. ماشاءالله الله پاک ته دله زندګي ورکړي چې داسې خبرې وکړي چې داسې موږ نه راځي. بله یو خبره به ورته وکړم، وخت هم کم دی ځکه چې میلمانه دي ډېرې خبرې پکې نور سره دوه ملګري هغې به هم کوي، خو زه د یونس خان ته ځکه د دې شکریه ادا کوم چې زموږ دې کلي کې دا کم دا ناسور شروع شوی و، زه په دې کلي کې زنانه زه په دې شي راوړی دی په آیس باندې هغه به موږ یو ځای بل ځای ته خلکه بوتله، خو شکر دی د هسپتال زموږ دې علاقې ته راغو دا اجبه فاونډیشن نو دې کې زما د کلي د بادیزو د خلکو ډېر علاج هم وشو، دې نه سیوا د نورو علاقو خلک هم راځي علاج کوي. خو زه دې نه ډېر زیات خوشحاله یم، زه دلته میاشت کې یو ځل چکر راوهم او دا مریضان ګورم دې نه څه فارغه شي نو الحمدلله ډېر زیات پکې ښه کېږي. خو زه ستاسو ټولو ځل یو بیا شکریه ادا کوم د یونس خان خلیل چې زه درته دا وینم خو چې زما طرفه څه تعاون کېږي او تاسو ما ته وایي زه به سره منډه تړله کوم د کلي خاطر دپاره مړي ژوندي دپاره دې کې ډېر داسې مریضان شته چې زموږ د رشته داران هم پکې ناست دي، اوس هم پکې زما رشته داران شته، زما د کلي خلک پکې شته علاج پکې کوي. یو ځل بیا زه ستاسو ټولو شکریه ادا کوم. الله خوشحاله وباد.